د حاجانو دپاره په دې کال په 2026 کې په 1447 هجري باندې چې کوم حاجان حج کوي، حج ته ځي، د هغو دپاره یوه نوې فتوا جاري سوې ده چې دا فتوا د دې دپاره ډېره د اسانۍ والا معامله ده. هغه فتوا دا ده چې دې کال یو فرد، یو اداره، یو پرایویټ کمپنۍ، هر څوک چې حج له ځي خپل حجان بیایي، هغه قرباني په خپله نسي کولی. هغه به پیشګي خپلې پیسې د سعودي حکومت سره د متعلقه ادارې سره جمع کوي او قرباني به هغه ولګوي او د قرباني وخت به هغه متعین کوي. لہذا د امام ابو حنیفه رحمهم الله چې کومه فتوا ده لکه رمیه، قرباني او حلق یا قصر کول، چې اول واره شیطان وشتل، بیا قرباني کول او بیا سر خرول، په دا کې ترتیب واجب دی. که چا دا ترتیب باندې عمل نه وکړي پر ده باندې دم لازمیږي. چونکې پاکستان، انډیا، بنګلادیش، افغانستان، برصغیر کې او اکثریت بلکې دا ګرد د فقه حنفي مقلد دي، دا ګرد د فقه حنفي منلو والا دي. لہذا دی د فقه حنفي چې کومه دغه مسله ده پر دا باندې د عمل که چیرې ممکن نسي نو پر دې باندې دم چې دی هغه لازمیږي. نو د دې لپاره د وخت شیخ الاسلام مفتي محمد تقي عثماني ادام الله فیوزهم هغه یو فتوا جاري کړې ده. بنوري ټون چې زموږ مستنده غټه اداره ده، د بنوري ټون هم دا فتوا جاري سوې ده چې دغه قرباني او حلق او رمیه دا درې سره شان، چې اول رمیه ده، بیا قرباني ده، بیا سر خرول دي. په دې کې ترتیب چې دی واجب نه دی. دا د ائمه ثلاثه، امام شافعي، امام مالک، امام احمد ابن حنبل او صاحبین امام محمد، امام ابو یوسف رحمه الله د دې د مذهب، د دې د مسلک د دې مطابق چې کوم دی هغه فتوا ورکول سوې ده. که چیرې چا دغه ترتیب چې دی هغه نه وکړي نو پر دې باندې قرباني نه راځي. وجه دا ده چې تا ته سعودي حکومت 3-4 بجې ټیم درکړي چې تا قرباني کېږي، تا راولاړ سولې، شیطان دې وویشتی، د قرباني انتظار دې وکړي، قرباني بار به ته حل کوې. اوس دا دونه ډېر په لکو انسانان د دې قرباني کول، د دې اطلاع درکول په ټلیفون یا په واتساپ دا ممکن نه ده. نو لهذا که چیرې په دې کې تا حلق وکړې د 3-4 بجو بعد هلته قرباني نه وسوې نو د امام ابو حنیفه رحمه الله فتوا باندې پر تا دم لازمیږي، لیکن د ائمه ثلاثه او د صاحبینو پر قول پر تا دم نه لازمیږي. نو که چیرې دا مسله راله او چا حلق وکړي پر ده باندې دم نسته. دا ډېره اهم خبره ده چې د وخت معروضي حالات چې بدل سي، مجبوري راسي، اضطراري کیفیت راسي، د وخت شیخ الاسلام، د وخت غټ علما یا د وخت غټ علماو کمیټۍ دا کښیني او فتوا جاري کړي چې دا اوس فتوا پر دا کول باندې ده. مخکې که حالات چیرې بدل سو دې ترتیب ورکړي خو بیا د هغه مطابق، لیکن اوس موجوده دغه فتوا جاري سوې ده. لہذا کوشش به انسان دا کوي چې دی خپل له ترتیب څخه خیال وساتي، یو 3-4 ګنټې په دې کې انتظار زیات وکړي او حلق وروسته وکړي، په احرام کې لږ زیات وسیږي، پر احتیاط باندې دا خبره مبني ده. که بیا هم نه اوسو او په دې ترتیب نه پکې رالی نو پر دې باندې دم نه دی لازم. والله اعلم بالصواب.